نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت بیان مو شروع کړو. دا سلسله دا بیان روان دی. دې تار رسیدلی وو چې کفار او چې کم سردارانو دا بټول راغل نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف د هغوی ترته تاسو د خپل وراره پویا کې او نن وسره یو میټینګ کو یو مشوره کو او مشوره دا چې دې زمونږه د خدایانو عبادت نه کوي دې د هغه پسې بس بدرد نه وای بل د خپل دین او زمونږ خپل دین خو دې باغې پسې بدرد نه وای زمونږ د خدایان دې نه چیړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر ویل چوراره دا سمکه او بس خپل دین باندې عمل کوي دی په خپل دین عمل کوي تر دې بوتانو پسې بدرت چې دین ادا موایا بد دین منشه او باقی تمام دونه وسنه کې دونه طاقت نشته چې دې خلکو سره مقابله وکړي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخواړه وی کو چرې دا خلک ما ته په یو لاس کې نور راګو په دې بل لاس کې راته سپوږمۍ راځي او بیا به هم د خپل مدعا چې دې رستو بنشه او دا خپل دین دا په تمام دینونو باندې غالبوم د خپل دین له غلبه ورکوم په تمام دینونو باندې او دا زوم شو چې دین محمدي د په تمام دینونو باندې چې دین غالب شو بیا به د مصالحه فیصله کېده بیا چې بچا زنا او پر د هغه ਸੰسارول دا حکم به د مصالحه نه لګیدلو چا بغلاو پر د هغه لاس کټ کول دا به د مصالحه دا حکم لګیدلو دا ټول کارونه بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا زور لګولیو د دې لپاره لګولیو چې د الله جل جلاله دین په تمام دینونو باندې چې دین دا غالب شي. بیا دا رنګ دي قریش دی یو مشوره وکړه چیرې چې کم کمزوري وو او په کوم باندې زمون وس رسیدو نو هغه خو هجرت وکړو او کم چې طاقتور دي دلته هغه زمون وس نه رسی نو مشوره وکړه حیب بني کنانه کې چیرې د دې خلکو سره به نور منګه اغستل خرڅول چې دې نه دا بنه د دې خلکو سره به منګه غم خادي چې دې نه دا بنه دې خلکو سره به مونږه رشتہ داري چې دین دا به سره نور نه کوو. د پدې شرایط باندې دې ټول متفق شول او یو خط ولیکو په خط کې دا خبره ټول یو لیکلې چې را دې سره به مونږه نور اغستل خرڅول بنه کوو سلام کلام دا به سره نه کوو خبره اترې دا به سره نه کوو غم خادي دا به سره نه کوو ارسا دې ته وي مقاطعه بایکاټ یو سره و چې دنن بعد دا خبره دا ولي کلی شو منصور ابن عکرمه چې دنو دا په پاڼه باندې ولي کلی او هغه پاڼه چې دنو دا بیت الله مخ ته اویزان شو نو الله څخه کوي په منصور ابن عکرمه باندې دا صفات راوستو چې دا هغه لاس چې دنو دا شل شول هغه لاس خوشل شو او دا خط دا اویزان وو دغه خلکو مقاطعه او خبري اترې دا ختم شو غسل خرڅول دا ختم شو نو ابو طالب د خپل خلک اگر چې بعضی مسلمان او بعضی کافر وو ولیکن د نبی علیه الصلاۃ والسلام هم نواو دا غي مددگار وو په هر سخت کې به وتولاړ وو نو دا غي سرم خلکو بایکاټ کړو اگر چې هغه کافر وو داغي سره هم غسل خرڅول په دې بنیاد نه کول چې د نبی اسلام مرګتیا کوي نو دا خلک چې کم کافر او دغه او مسلمانان دا غون راجم شول په شعب ابي طالب کې ال دغه غون جمع شول محصور شول نو په دا قضیه کې دي تقریبا په ومه نبوي کې د نبوت وم کال او چورنه وتل
او د لسم نبوي پورې 3 کاله په دغه شعب ابي طالب کې چې دین ادا تیر کړی په قریشو کې او د نبی عليه الصلاه والسلام په خاندان کې بنو هاشم کې یو ابو لهب داسې و چې هغه د نبی عليه السلام مرسته او مرګتیا نه کوله نو ټول بنو هاشم د نبی السلام په مرسته کې ولاړ داسې کتابونه لیکي چې دی په دې شعب ابي طالب کې په دې باندې ډېر زیات سختي او لږه تند تیرېدل او بغلوګه تند داسې حد ته چې ماشومان ته برګېدلې وي بجړل او چې بیواله نو دا کفار شیو نو دی به بار خوشاله دل او خوشاله به کولې بعد خلک داسې او چې هغه اگر چې کافر وو او د دې سره په دې شعب ابي طالب کې ومنه خو بیا هم سره رحمي پکې و دړنه نرم دلو ای بدی ته دا خبره کولې چې وګورئ منصور ابن عکرمه دا خط لیکل او الله په صحافت راوست دا صحافت پتا سبحانه مراد لشي دا سم کوي دا ظلم دی حضرت شعب ابي طالب سو یو سو واقعات را نقل کړي صحابه فرمای چې په دغه ځای کې مونږ سره بدونه د خوراک سکاک سنو د دین د خاطر وي مونږ د کیکرو پانه خوړلې وي مونږ به د کیکرو پانه خوړلې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ فرمای وی ورځ زره وته مو خپېته مې د نون شانسي ته لګېدو وی زر ورخه د شمروان او سفلته مې ورواچو خو دنه پورې ما ته دا پته نه لګی چې هغه ما سخ وړل دا پته ماته نشته دی ولې ځکه چې باغ ټیم کې ما ته ډېر زیات لوګا او یو واره بلا روان مدغوخ سرمن سره مې خپل لګیدا د دې تلی عمر روان وی زر مې راوغه سامنے اوسې زلا اور باندې مې ورته کړو بیا مې پاک وینځلو بیا هغه مې وخوړه دا سه لوګي او سخت او تند دي تیرې کړې دا د دین د خاطر تیرولې چې دا ولې دا اسلام په تمام دینونو کې غالب شي حالانکه د منځ او د سنت نبی اسلام نه باندې کو د ذکر اسکار نه نبی عليه السلام نه باندې کو زکات ورکول او د وجونی ولونه نه باندې کو د حج کول نه باندې کو خود دې خبرې نه باندې کو چې دا دین اسلام چرته غالب نشي او الله غالب او نن چې دین اسلام مغلوب دي نو دا څنګه استاد د لاسه مغلوب دي بهرحال خبرې تیرې دا لبدې کې خبا دي دا سوچ هغه الحمدلله نو حکیم ابن حزام چې دا حضرت خدیجه رضی الله عنها د ترز یو آیا ورځ د اوخ یو بار او باندې واچو غلام لیور کوله شابه دازر شعب ابي طالب ته یو سر چوڑو ان لار کې ولا ابو جهل راغلو چې دا څه کې من دا غي سره بایکاټ کړي او تاغي سامان لګي سو کم تام سره بند کم تام سره گیر تم مسلمان شوی او هغه په دونی سره وتاو پدې کې ابو البختري دا روان ودای اے ابو جهل ته د خلکو باندې څنګه ظلم کې چې دا زمونږ تر قران دي دا زمونږ ترونو بچی کو چې دا ستا خاندان والے وي نو تا بچریم دا چل نه وکړي هغه باندې دوه اوران چې د سره ابو البختري سره ولینده او ابو جهل له بلاسو او په وینو شو دا چې کله ما هم شو نیوبل کافر ورحمدله او هشام ابن عمر نامه و نه هغه راغلو په زهير ابن ابي اميه پسې دا د نبی عليه الصلاه والسلام د ترور زیو د عاتکه بنت عبد المطلب زیو او د عبد المطلب نوسیو د پسې راغلو ته وی چې ته دلته کې خام مزه چرچې کې او خا په مړه کې د روټه خوې او ستا ماما خیر چې کوم دي هغه باندې لوګي او تند دي دا څنګه برداشت کې هغه وته وی چې رزم نشم برداشت کولې او ما سره بل مرګري نشته چې د ما مرګتیا وکي د چې یو بل سوچ والا پیدا شو د ما مرګتیا وکړو بالکل زره د خلاف आवाज وچتو نو دغه هشام ابن عمر راشي په دغه پسې مطعم ابن عادی پسې هغه ته دا خبره وکي چې را د قرنګ چلو دا خو ډیر ظلم دی او دا ظلم هم نشي برداشت کړي نو مطعم ابن عادی او ته چې بالکل دا خبره حزم تسلیمو او یو بل مرګري مونږ له پکار دی ناغه بیا راشي زمعه ابن الاسد او ابو البختري فوري ناغي دوانه مرته چې بالکل موږ ستاسو مرګتیا چې دنه داکو او سار به اول په مجلس کې आवाज سوق چتای نو زهير وی چې د ټول نړم به بز پاسه مو د خلاف په आवाज چتو چې دا قسم خبره دا چې دینه دا په خلکو باندې ظلم دی او دا زمونږ د مکه خلک دي
دا زمون خاندانی خلک دی او دا موږ نشو برداشت کولی. نو کله چې سهار شو نو د ټولو نه لومبې په مجلس کې زهیر ودرېدو دا خبره وکړه چې دا کما مقاطعه چې لیکل شوې ده دا زه شلول غواړم او د دې مونږ خلاف کوو، مونږ نور دا نشي برداشت کېدلی. ابو جهل ودرېدو ورته وایي چې دا به څوک هم نشته، دا به وي تر کومې پورې چې دا خلک دا خپل دین یې پرېښودی نه وي او زمونږ دین ته راوړېدلي نه وي. نو په دې کې هشام ابن عمر مطعم ابن عدي ودرېدو، هغه مو وایي چېرې زمونږ هم د دې خبرې مخالفت کوو دا مونږ شلو. بیا زمعه ابن الاسود مو وایي چې بالکل دې صحیح وایي، ابو البختري مو وایي چې بالکل مونږ په دې خبره باندې اتفاق کوو دا مونږ شلول غواړو. هشام ابن عمر مو وایي چې دا مونږ شلو. یو پنځه واړو خبره باندې متفق شول. ابو جهل راغل جوړېدا چې په شپې نه دا میټینګ او دا مشورې مونږ خلاف د شپې نه شي. په دغه ورځ کې نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل ته ابو طالب ته یو خبر ورکړ. ای زما تر وی کفارو چې کومه مقاطعه لیکلې وه او بیت الله شریف ته اویزان ده، نو د الله جل شانه د نوم نه علاوه د هغې ټول حروف چې دي نو دا میټاو شوي دي او بیا نو خوړلي دي. او دی خو په چا ابي طالب نو ابو طالب وی راشه په منډه راغلو قریشو ته ورته وایي چې زما وراره بېګا داسې یو خبر ورکړه، زما وراره چېرته دروغ ویلی نه دي، نه په خپله خبره کې چېرته دروغجن شوی دی او دې چې کومه خبره ورکړي هغه بالکل رښتیا وي. بېګا یې مونږ دا خبر راکړی، تاسو وګورئ چې آیا دا خبر رښتیا دی او که دروغ دی. که چېرې دا خبر رښتیا و نو دا مقاطعه به ختمه او دا به ختمېږي، او که چېرې دا خبر دروغ و نو زه بالکل تاسو ته محمد صلی الله علیه وسلم حواله کوم چې بیا ورسره تاسو څه کوئ وکړئ. کله چې قریش راغلل بیت الله شریف ته مقاطعه ویزان د ورالرې کړه چې وی کتل د الله جل جلاله د نومونو نه علاوه ټوله مقاطعه چې ده نو دا میټاو شوې وه، ختمه شوې وه. وی وګورئ که نه زما وراره خبره چې ده نه دا رښتیا ده. نه هغه بایکاټ په دغه خبره چې دی نه دا بیا ختم شو. او د بایکاټ په دې ورځو کې هجرت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم راغلی و. کله چې د بایکاټ دا ورځ وي او مسلمانانو قریش چې دي نو دا محصور و په دغه ځای کې، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم د کفارو نه ډېر زیات تنګ شوی و. بس خپل پنډو کې راغونډ کړو وایي زه هجرت کوم حبشې ته. حبشې ته چې هجرت کوو په لاره باندې روان دی نو د قاره سردار ابن دغینه چې دی نو د ده سره ملاقات وشو. یا ابوبکر دا څه کوې او چېرته روان یې؟ نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وفرمایي چې د هجرت اراده مې کړې ده او زما حبشې ده، د قوم د دې خلکو نه ډېر زیات تنګ رالم، د دې د ظلم او ستم چې دی نو نور نشم برداشت کولی. ابن دغینه ورته وایي چې ستا غوندې سړی، ستا غوندې رحمدله انسان او د قرضدارو سره بوج اوچتونکی انسان او صله رحمۍ والا انسان، د غریبانانو سره همدردۍ والا انسان، دا خو چرم زمونږ نه چې دی نو داسې ښه سړی خو زمونږ نه نشي وتلی. ته به هجرت نه کوې او زه چې ځو زه ستا لپاره ذمهوار چې دی نو دا زه اخلم، ته به زما په ذمهوارۍ کې داخل شو، څوک به هم تا ته ضرر چې دی نو دا به نه در رسوي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه واپس راغلو او د هغې په ذمهوارۍ کې چې دی نه داخل شو. کله چې حرم ته راغلو ابن دغینه طواف کو، ټول قریش کوم لوی لوی سرداران دي هغه ټول ناست دي. نو یو اعلان کوم، اعلان دا کوم چې د نن نه پس ابوبکر صدیق چې دی نو دا زما په ذمان کې دی او تاسو هیڅ یو کس چې دی نو دله ضرر چې دی نو دا نشئ ورکولی. او یې ورته وایي چې بالکل موږ به دته ضرر نه ورکوو خو په یو شرط باندې، او هغه شرط دا دی چې دی کوم قرآن لولي او مونځ کوي دا به په خپله کمره کې دننه کوي، بار به نه کوي. نه د همونځ کې تکلیف ورکوو چې د په کور کې یو جومات چان جوړ کړی دی او د په هغې کې عبادت کوي، په تېره باندې قرآن لولي. زمونږ ښځې او بچي دته ودرېږي، مونږ په دې یېرېږو هسې نه چې زمونږ دا بچي او دا ښځې چېرته په فتنه کې مبتلا نه شي. نو دې وجې نه مونږ دته ضرر ورکوو. خو چېرې دا شرط دته منظور وي او په خپله کمره کې قرآن لولي او غلې لولي نو بلکل دته اجازت دی د اوسېدو. ابن دغینه دته وایي
چې را باقي خپل عبادت په کمره کې کوو او ته زما په ذمہواری ته به څوک ضرر نه درکې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور دراغلی او څو درې ورځې په کمره کې دننه او په مزه تلاوت وکړو او د قران هغه خوند چې څوک والی او پتی دی والی هغه بیا چرته د صفات ورکړي. او بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه بارک راضي وې دي چې بکله قران ولولو وی داسې به جړل چې ګیره مبارکه غریوان چې دینه دا په غون لوند وو د وښونه دومره به وچړل او پنځه مواس کې د قران تلاوت چې دینه دا به کولو نه برداشت کړی بیا بار وروته خپل مسجد خانه کې بیا ولاړ دی هم اقرنګ پنځه مواس قران لولي او جاړي او دا غره خلینم دا څه و چې د پیغمبر د خلینو ویلو نو بیا به ماشومان راتل قرآن ته ولاړو. نن کوم ماشومان شته چې کله قرآن ویل کېږي نو شور شغرب کوي او هغه څه کې چې هغه مشران هم پکې شور شغرب کوي کشران څه کې چې هغه مشران هم پکې شور شغرب کوي. دلته به تکبیر ویل کېږي او شاته به خپل خبرې کوي. نو د تکبیر په ټیم کې د قرآن د مونږ په ټیم کې دا شور شغرب کول د کافرانو کارو. قرآن کې الله فرمایي وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. الكافرون هو لا تسمعوا لهذا القرآن دا قرآن ما اوري والغوا فيه او شور شغرب کوي لوبه کوي په دې کې. نو دا هغه کافرانو مثال دی. دلته جمع ولاړ دلته به شور شغرب راځي. د مهرباني وکړي چې جمع ودرېږي نو بیا شور شغرب دا ختموي خبره اترې د خپل ختموي او تکبیر شروع ته به خبرې کوي نو دا ختموي. ابوبکر صدیق رضی الله عنه بار قران لولي بیا ماشومان راغله قران ته ولاړ دي او ودا سي به وشه ولاړو او ودا سي به ودا زنه به وته په دیوالونو خو دی وټه کو نه به لګولي چې کله به قران ختم شونه دی بلاړه زنانه به هم راته او ماشومان به هم راتل. ابوبکر صدیق رضی الله عنه قران اوریدو دفاره بیا د کافران باغل ابن زغینه پوری چیرې تا خودی په خپل ذمہواری کې داخل کړی دی او دا شرط وو چې دې په کمره کې دننه تلاوت کوي خپل منځ بدننه کوي بار به کوي نه دا خو بیا بار راوته دي نه یا خو ته د خپل امان واخله او یاد ته وایا چې د شرط مطابق دلته ژوندۍ دی روا کم شرط ته مقرر شوی دی په هغه کې ځان نه درغاو. ابن دغینه راغله ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمای چیرې یا خو دا فکر وکړه چې ما ته د خپل زمان واپس کا او یا دا فکر وکړه چې د شرط مطابق چې کم شرط ته لګیدل چې کمره کې دننه او پسلو आवाज سره موږ کوو په هغه باندې عمل وکړو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایي چې په دې شرط خو چرم عمل نشم کولی په دې هو عمل نشم کولی چې کمره کې دننه تلاوت کوم او پټ موږ کوم خدا کولې شم چې ستا امان بساته چې دینه تا واپس کوم نو تا ته خپل امان دا واپس کوم او زه د الله په امان کې چې دې ځان داخلو هغه ته خپل امان چې دې نه دا واپس د نمخ کې بیا سو شو چې کله صحابه کرام او ابو طالب دا ټول د شعب ابي طالب نه راووتل بایکاټ ختم شو نو مخ کې څه کېږي مخ کې خبرو تعامل حزن وي د غمونو کال نبی علیه الصلاۃ والسلام تعامل حزن ویل دي د غم کال او د غم کال ورته ویل دي ځکه چې په دې کې د دوه شخصیاتو او داسې شخصیات چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په هر غم کې به درانه وړل ابو طالب او خدیجه الکبرى رضی الله عنها چې دنه دا وفات شوی کله چې شیعه ابي طالب نه راووتل نو په شوال میاشت کې یا د رمضان په میاشت کې ابو طالب چې دینو د دنیا نه رخصت شو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې په مرګ باندې ډیر لوی صدمه چې دنه دا ورته میلاو شو. بخاری او امام مسلم مسند احمد والدا واقعا نقل کوي وکله چې دوی ته وفات تیم راغلو نو ابو جهل او یو بل لوی کافر د ابو طالب سره خوا کې ناست نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف راوړو پتوې ای زماتره یو پیرمات لا اله الا الله وایا چې د استاد سره سفارش وکم د الله په دربار کې یو پیرمات غوږ کی وایا ابو جهل بوته خان ته بو د خپل نکاح
او د خپل پلار عبدالمطلب دین پرې دی او د په دین عمل کې نغي بدل ته تانه ورکولې او د نبی عليه السلام باندې په دعوت ورکو چې کله روح پرواز کو ناخر کې دا وعلى ملت عبد المطلب مزمرم د عبد المطلب په ملت باندې نو محدثین لیکي چې ابو طالب د دنیا نه کافر چې دین ادا کړ څومره د دین مرسته وکړه څومره خدمات د دین لپاره وکړه خو خپل به نصیب نو په خپل د دنیا نه لاړو کافر لاړو یا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې زبد هغه پوره خپل تر د فار استغفار کوم چې در کمه پوره یا زماده د تر په خره نه شوي او یا زره دینه منه شوي نه یا ما الله جل جلاله منع کی او یا زماده تر چې دنه دا بخنه وکي قرآن کې الله جل جلاله خطاب کو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا الله رسوله د کافر د فار استغفار چې دینه دا مکه ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين گنجائش نشته پیغمبر د فارا او د مؤمنانو د فارا دا چې دی استغفار وکي د مشرکانو د فارا نو د مشرک د فارا استغفار چې دی نه دانشته بیا نبی عليه السلام د استغفار کولو نه چې دی نه دا منع شو بیا نبی عليه السلام ډیر زیات خپو دا څنګه چلو چې دومره دیار یو لس کاله د تر چې د پامان کې زپاتې شوم د دین دومره خدمات وکړل او د په دین کې داخل نشو نو الله جل جلاله ته فرمای انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء بشک ته چې ته هدایت نشي کولای نبی علیہ السلام ته فرمای ته چاته هدایت نشي کولای ولكن الله يهدي من يشاء لیکن الله جل جلاله چې وغواړي هغه چاته به هدایت کوي ساکار صرف سره ساکار لار خودلی باقی بیا په لار باندې تلل او نتلل دا د الله په منشا باندې ده که الله غواړي خو به لار به روان کی او که الله غواړي نه په دې لار باندې اسلام په لار باندې نشي په دې مخه پکېږي حضرت علی رضی الله عنه راغله اذا الله رسول پلار سره وکم بس ورشو کفن دفنه کا د قرنګي کفن دفن په بیا راغلو نبی عليه الصلاه والسلام ته فرمای اغتسل ورشه غسل وکړه علی رضی الله عنه بیا دغه نه بعد غسل وکړو دلته کې امام حنیفه رحم الله امام شافعی رحم الله فرمایي چې کوم سړی کافر ته غسل ورکي او کفن دفنېږي نو دی بیا په خپل باندې غسل چې دی نه دا کوي او مخکې ورځ کې ما دا خبره د څه اورېدلې و چیرې مسلمان تم چې غسل ورکې نو دی به او دس کوي نو دا خبره نشته دی یا دی به خپل غسل کوي نه کافر لږه څو غسل ورکې او کفن دفنېږي نه هغه باندې بیا غسل شته دی ځکه چې نبی اسلام علی رضی الله عنه حکم وکړو چې تسل غسل جری نه دا وکړه بل د کافر کفن دفن چې نه دا جایز دي چې مسلمان ورلو کی ولی علی رضی الله عنه چې نه د خپل پلار کفن دفن چې نه دا کړی درېمه خبره ده چې آیا ابو طالب ته عذاب وی او کبنوي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چاته پوښتنه الله رسول ابو طالب خود دین ډیر زیات خدمت وکړو ستا ډیر زیات ملاتړ وو نه آیا دوی ته به قبر دا قیامت اورد باندې به عذاب وی او کبنوي عذاب بدوی ته وی او کبنوي نبی علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل چې ها ابو طالب ټول پټولا دین وو ولیکن یو دا و چې قدمه په دین کې نو یې خو دی نو ته تبصره د ور سپلې چې دین ته بوته ورا چولې کیږي اوې د ور د سپلونه بدته څومره تکلیف وي د حدیث کې راځي چې د ور د سپلونه بدته دماغ چې دین دا به تاسو فوټ وږي لکه څنګه چې کټوي سړې په ور باندې کیږي او فوټ وږي دا څه به فوټ کیږي د دې نورو عذاب بلا څنګه نو قران کې الله جل جلاله فرمایي قرآن کې الله جل جلاله د دې د عذاب هغه تذکرہ کوي فرمایي وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ دنه مخکې آیات دي الله د جهنميانو هم تذکرہ وکړو د جنتیانو هم تذکرہ کوي
خو د جهنميانو چې کوم عذاب دی کوم عذاب دی وی دي چې اوبه ورکول کېږي دا څه اوبه ولا ورکوي چې د خلیل راوړي صرف خلیل ته رانیږي نو یو خو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې دا اوبه داسې دي لکه سړی چې دا سیکه په اوبو کې کېږي او خېو خوټ کوي او بیا دې د خلیل دا اوبه راوړي نو دا اوبه بسونه ښه خوند او څنګه بین دی خو چې دا اوبه دې خلیل راوړي نو اول خو به د خلیل دا وخت کې چې دین او دا وشلېږي اول به دا وخت کې وشلېږي الله فرمایي یشوي الوجوه دا مخونه به ورته شي او ورته کې څه دا وایي چې لکه سیخ کې خلک وخه واچي ورته یې بئس الشراب الله فرمایي ګوره ډېرې بدې وګوري او چې کله دا خلیل ورسې نو وخت کې به وشلېږي چې کله خېټه ته لاړ شي الله فرمایي فقطع امعاءهم دا کلمې چې دینو دا به بار روباسي دا کلمې به وشلوي دا څه خطرناک یو دی دا خو د عام خلکو د فاره او د جنتیانو د فاره الله جل جلاله فرمایي دي د فاره ان لا نضيع اجر من احسن عملا سو عمل کوي الله فرمایي ګوره موږ د دې اجر نه ضایع کوو اولئک لهم جنات عدن د خلکو د فاره جنات عدن دي عدن وي همیشه کورتا دي د فاره همیشه کور دي تجري من تحتها الانهار اذا غين لاندې بنهرونه چلیږي يحلون فيها من اصابر او دې ته بنگړي چې دنه دا بوره چولې کیږي من ذهب یو د کرازي د ذهب او بل د کرازي يحلون فيها من اصابر من ذهب ولؤلؤا د سرو زرو د ملغلرو بوي او بل د کرازي من فضه د سپینو زرو بوي محدثین فمفسرین فرمایي چې درېونو تطبیق ممکن دی بعض جنتیانو ته د سپینو زرو ورواچي بعض ته د سرو زرو ورواچي او بعض ته د ملغلرو ورواچي راشي خدا د خپل عمل په اعتبار سره چې عمل څومره وي د هغه په اعتبار سره چې دنه تا پوره چولې کی او بعض فرمایي چې نه دا به وي د سرو زرو رنگ د سپینو زرو وي او کار به د ملغلرو شي وي یا به نیم چې نیم درې سه بنگړي به وي نیمه حصہ به د سرو زرو وي نیمه حصہ به د سپینو زرو وي او نیمه حصہ چې دا به د ملغلرو وي دا مسلمانانو لپاره د عجب دی يحلون فيها من اساور من ذهب او مخکې سوي يلبسون من سندس ثيابا من سندس وخضر واستبرق او کپڑے چې وتا چولې کیږي نو دا به شنو ریخمونه او بیا به د باریک ریخمونه نری ریخمونه به وتوي او یا به د پیړو ریخمونه چې دین دا به تا چولې کیږي خو د هر موسم دا بزان نه کپڑے چې دین دا به چولې کیږي نو ابو طالب ته کم نه کم عذاب چې دا بدای وي چې دا به د اور سپلې واچول شي او دغه باغې سره دماغ چې دین دا به فوت کیږي ابو طالب د دنیا نه رخصت شو په کفر په حالت کې دینه پس بیا خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها چې دغه هغه هم وفات شو چې کله دا دوه شخصیات وفات شو د نبی علی السلام تکالیف نورم زیات شول او چې کله تکالیف زیات شول دوی دلته هجرت چې دینه دا شروع کړو طائف طرف ته نبی د طائف واقع و ان شاء الله آینده جمعه کې وایو الله دې په توګه عمل کولو توفیق راکړي الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ الصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة